بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو د دې قادیانی دا خبرې اورئ. د دې نه پس زه بیا ستاسو سره څو خبرې کوم کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی وہی احادیث پیش کرتے ہیں جو جماعت اسلام احمدیہ پیش کرتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مطابق احمدی مسلمان ہیں، اور جو بھی احمدیوں کو کافر کہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتا ہے. عزتمندو، تاسو د دې قادیانی دا خبرې اورېدلې. دا وایي چې عمران خان هغه احادیث بیانوي چې کم احادیث مونږ بیانو، او عمران خان کم احادیث بیانوي. تاسو د عمران خان دا خبرې مو اورئ. جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے اپنے پیغمبر بھجوائے دنیا میں 1,40,000، وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے کہ جانوروں سے مختلف. عزتمندو، تاسو د عمران خان دا خبرې مو اورېدلې چې عمران خان وایي چې الله رب العزت دنیا ته 1,40,000 پیغمبران رالیږلي دي. حالانکه دا عقیده خو د قادیانانو ده. په براهین احمدیه کې او د دې په نور کتابونو کې دا خبره ده چې 1,40,000 پیغمبران دي. حالانکه دا خبره صحیح نه ده، بلکې 1,24,000 کم و بیش پیغمبران دي، نه دا چې 1,40,000 پیغمبران. نو دلته خدا معلومیږي چې عمران خان هم د دغه خلکو سپورټر دی، هم د دغه خلکو چې کوم د کتابونه هغه مطالعه کوي او د هغې نه چې کوم د سیزده کوي، او بیا ورته هغه مولیان او هغه کسان ناست دي هېڅوک ورته دا نه چې دا ته څه وې، دا ته څه ګډې وډې وې چې مخه دا خبره کوي چې 1,40,000 پیغمبران. د دې نه مو چې کوم د تاسو اندازه لګي چې دا د کوم خلکو سپورټر دی، د کوم خلکو ملګری دی، د کومو خلکو چې کوم د کتابونو مطالعه کوي. نو الله رب عزت د علماو سره زموږ مینه محبت پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.